قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. دی آیات مبارکه کې الله جل جلاله فرمای چې موږ قرآن کریم را نازل کړی دی په شپه د مبارکې. انا كنا منذرین، بېشکه موږ یرونکي یو. او شپه د مبارکې نه څه مراد دی؟ نو شپه د مبارکې نه لیلة القدر مراد دی. د جمهور قول دی، د اکثریت مفسرینو قول دی، ځکه چې دلیل یو بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. او دغه رنګې یو روایت چې حضرت واصله رضی الله تعالی عنه را نقل کړی دی، فرمایي چې تورات، زبور، انجیل او دغه رنګې هغه صحیفې چې کم په ابراهیم علیه السلام باندې را نازل شوي دي، دا هم په رمضان المبارک کې را نازل شوي دي. خو یو قول دا دی چې د لیلة المبارکه نه شب برات مراد دی، چې هغې ته موږ 15 شعبان وایو. اوس یو بله مسله، په 15 شعبان باندې روژه نیول او یا روژه نه نیول. نو اصل کې چې کم رسول الله صلی الله علیه وسلم کم روایت کې د 15 شعبان روژه را نقل شوې ده، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 14 14 او په 15 تاریخ باندې روژه نیوله، او په هر میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه روژې نیولې، او دې ته ایام البیض ویل کېږي. نو لهذا که څوک روژه نیسي، هغه ته پکار دی چې په 14 او دغه رنګې 14 او دغه رنګې 15. نو لهذا زه د شب بارات هغه شپه به ورکې هم راشي، او دغه رنګې دا په دغه په اکثریت روایتو کې چې کم ذکر راغلی 14 14 15 هغې کې به هم راشي. دویم دا چې دا شعبان میاشت او په شعبان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کثرت سره عبارت منقول دی. او دغه رنګې روایت د ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلو چې په دې میاشت کې په کثرت سره روژې نیولې، دومره روژې چې هغې په نورو ایامو او په نورو میاشتو کې نه دي نیولې. لهذا یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مفهوم دی د روایت چې د دې میاشتې روژې داسې دي لکه سړی چې د فرض لمونځ دپاره د فرض لمونځ نه مخکې نفل کوي. نو لهذا دغه چې انسان نفل وکړي نو د ده توجه فرض د طرف ته بیا برابر وي. نو لهذا چې په دې میاشت کې سړی په کثرت سره روژې ونیسي لږې ونیسي، لهذا هغه عادي شي د رمضان المبارک دپاره. نو لهذا دا میاشت قریب د رمضان المبارک سره ده، نو لهذا په دې کثرت سره عبادت کول او دغه رنګې روژې هم نیول.